أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ ہود 12 سپارہ آیات نمبر 110 ولقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتینا و بتحقیق سره مونږ ورکړو موسی الكتاب موسی علیہ السلام ته کتاب یعنی تورات فاختلف نو بس اختلاف وکړي شو فيه پدېږي نه پدې کتاب ولولا کلمت کچری نوی یو خبره سبقت د وړاندې فیصله شوی من ربک استاد رب طرفنا لقضی بینهم نو خامخا فیصله کړی شی په مابین د دوی کې وانهم او بشک دوی د کافران لفی شک خامخا په شک کې منه د قرآن نه د کتاب نه مریب و زیاد شک کی فاختلف فیه کچر نوی فاختلف فیه نو بس اختلاف وګدی په دې کتاب کې نو الله تعالی په دنیا کې چې کوم دی اختیار ورکړی دی انسان ته د نیکه او د بدی او په دې کې د الله تعالی خپل حکمتونه دي کو الله تعالی دا خبره نوې فیصله کړي یعنی هر سړی نیکی کوي نو بیا خو انسان نه پاتې کېدو نو انسان کې الله تعالی دواړه ماده پیدا کړې د معصیت ماده پته کېشته دي او د اطاعت ماده پته کېشته دي په نسبت د فرشتو د جناتو د شیاطینو کې صرف د معصیت صرف معصیت کوي نیکی د هغې نه نه کېږي او دغه رنګې فرشتي چې دي نو هغې کې د معصیت ماده اړوشته دي نه د ګناه ماده پای کېشته دي نه اوس انسان ته الله تعالی دواړه لارې ښودلي دي انسان مجبور محض نه دی لکه د ګټې په شان دی نه دی چې بس دا ګټه په خپل ځای باندې پرته نو چې اپله کړه نو اپله بهږي په خپله دې کې طاقت نشته د اپله کېدلو نو انسان داسې نه دی انسان ته الله تعالی اختیار ورکړی دی دواړه لارې ورته ښولي دي چې دا سمه لار ده د رحمان لار ده دا روانه لار ده د شیطان لار ده اوس انسان ته الله اختیار ورکړی دی کو دی په خپل اختیار سره د رحمان بلاره باندې ځي جنت ته بځي کو دې په خپل اختیار سره د شیطان بلار باندې ځي جهنم ته بځي دواړه لارې ورته الله تعالی خولی دي نو الله تعالی فرمایي چې موسی علیه السلام د مونږ کتاب ورکړو تورات فاختلف فیه نو پای کې اختلاف وشو په دې کتاب کې اختلاف وشو ولولا کلمت سبقت من ربک کوچری نوې فیصله شوی یو خبره د وړاندې نه من ربک استاد رب د طرف نه دا خبره نوې فیصله شوی چې د اختلاف پکې نه کېږي نو نه به کېدو دا اختلاف پکې نه کېږي الله نه غوښتل چې په دې کې د اختلاف وشي نو نه به کېدو خو دا اختلاف ولې وشو نو الله تعالی د خلکو د اختیار ورکړی و چې کو څوک دا تورات منی نو منلی هم شي چې څوک یې نه منی نو نه منلی هم شي دواړه اختیارات الله تعالی درکړي نو الله تعالی په زور باندې څوک دین طرف ته نه راولي په زور څوک صراط مستقیم طرف ته نه راولي اختیار یې ورته ورکړی نو دا اختلاف نه وي شوی دا اختلاف پکې الله تعالی نه غوښتلی نو په دې کې بیا اختلاف نه شوی خو الله تعالی په یو کار کې خپل حکمتونه دي ځکه انسانانو سره وعده کړی دا مسلمانانو سره چې دې ته جنت ورکړي کافرانو سره وعده شوی دا بلکې د جهنم سره هم دا وعده شوی چې لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين چې الله تعالی به خامخا د جهنم د انسانانو د جناتو نه ډک ولولا کلمت کچری نوی یو خبره سبقت وړاندې نه فیصله شوی یو حکم د الله د مخکې نه فیصله کړی نوی
من ربک ستا د رب د طرف نه لقضی بینهم نو خامخا فیصله کړې شو په مابین د دوی کې فیصله وانهم لفی شک او بېشکه دوی یعنې دا کافران خامخا په شک کې دي منه د دینه یعنې د قرآن نه مریب په زیات شک کې دي وان کلا لما او بېشکه ټول هر کله لیوفینهم چې خامخا به پوره ورکړي شي دوی ته بدلې ربک ربستا اعمالهم د دوی د اعمالو الله تعالی به دوی د اعمالو پوره بدلې ورکړي چې کوم نیک عمل دي نیک اعمال ګڼ دي نو الله تعالی به ورته د هغې ثوابونه ورکړي او چې کوم بد اعمال ګڼي دي نو الله تعالی به ورته د هغې سزا ورکړي انه بېشکه هغه یعنې الله تعالی بما په هغه څه باندې یعملون چې دوی کوي خبیر خبردار دی فاستقم پس ته قایم شه برابر شه کما امرته لکه څنګه چې حکم کړی شوی دی تا ته ومن تاب او هغه چا ته چې توبه ایستلې ده معک تا سره دا آیات فاستقم پس ته مستقیم شه استقامت اختیار کا استقامت ډیر ګران چیز دی نبی علیہ السلام نه صحابو کې چاته پوسو کو د الله پیغمبر ته بوډا شو ګیره دې سپینه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ویزه د سوره هود او د سوره هود په شان د نور آیاتونو بوډا کړم عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې هغه دا آیات چې نبی علیه السلام بګیره کې دا غي د ير سپینواله راغلی چې الله تعالی ورته حکم کړي چې فاستقم پس ته قایم شه مستقیم شه استقامت اختیار کا کما امرت لك څنګه چې تا ته حکم کړی شي نو مستقیم او استقامت نیغ ادریدلو ته یو سیز نیغ ادرول نو په کوم سیز کې چې سا نشته دی نه خو نیغ ادریدي شي لکه دا پیلر نیغ ادریدي شي نو ماهرین حضرات داسې وکړي چې په هر طرف باندې په 90 زاویه باندې دی ادري نو دی بالکل نیغ ادریږي او کوم سیز چې نیغ ولاړ دی مضبوط او کوم سیز کې چې کوګوالي نو دی زر بیا ماتېږي دی خرابېږي نو دا ستنې بالکل نیغ ادرولی شي نو د هغه سیز چې په هغه کې سا نشته نو هغه سیز خو نیغ ادریدی شي خو چې کوم سا لرونکي سیز دی دی بالکل نیغ نشي ودرېدلی انسان بالکل نیغ نشي ودرېدلی خو دلته کې مطلب ته دا دی چې الله تعالی تا ته کوم احکامات درکړي دي مضبوط ونیسه په دې باندې تر اخره پورې پاتې شي او د کومو ګناهونو نه چې منع کړي د هغې نه مستقل منع شه او اخره پورې به پاتې شه چې اخره پورې د هغې نه منع شي دې ته چې کوم دی استقامت ویلی شي او بزرګان وی چې دا استقامت د زرو د سلو کرامتونو نه بهتر دی یو سړی داسې دی د الله تعالی په دین باندې مستقیم پاتې دی قایم او دایم دی د الله تعالی په دین باندې او د ده نه چا یو کرامت نه دی لیدلی یو کرامت ته نه دی ظاهر شوی یو کرامت د ده نه نه دی ظاهر شوی خو دی د الله تعالی په دین باندې مستقیم دی استقامت دی پکې نو دا سړی د هغه چا نه بهتر دی چا نه کرامتونه ظاهریږي خو استقامت پکې نشته دی استقامت اوچت چیز دی مولانا شبلی رحمه الله یو ورځ په لاره باندې روان دی ونې ورته آواز وکړو یا شبلی کن مثلی ای شبلی زما په شان دی شه شبلی رحمه الله ورته وکتل ورته وی وکیف مثلک څنګه ستا په شان دی شم نو دا ونه ورته وی دشي زما په شان دی شه چې خلک ما په کاڼو باندې ولي او زه خلکو له میوه ورکوم هغې ما په ګټو ولي د ګټو په بدل کې ورته زه ګټې نه ورکوم د غونډو په بدل کې ورته زه غونډې نه ورکوم ما د تکلیف را رسي خو زه ورله میوه ورکوم داسې شه د مولانا شبلی رحمه الله ورته وی ته خو ډېره بهترینه ونه یې نو ته دا بیا کټ کېږې ولې پکار دی چې ته نه کټ کېدې نو دا ونه ورته داسې ځکه کټ کېږم چې په ما کې استقامت نشته دی چې کله هوا راشي نو کله مې داسې وړي او کله مې را داسې راوړي نو استقامت د اوچت چیز دی چې په کوم انسان کې استقامت راغی نو دا د زرو کرامتونو نه بهتر دی د ونې په شان د کار به نه کړو چې کوم ځای کې د شریعت خلاف ماحول نو هلته به د شریعت خلاف چلیږو او چې کوم ځای کې د شریعت ماحول نو هلته به د شریعت موافق چلیږو داسې به نه کړو هر ځای کې به د شریعت خیال ساتو او دا څومره ګناهونه او څومره فسادات چې راځي نو دا په دې ټکي باندې د عمل نه کولو د وجې نه راځي سفیان بن عبدالله ثقفي رحمه الله فرمایي چې ما ته په اسلام کې یو داسې چیز وښایه داسې یو خبر راته وښایه داسې یو چیز راته وښایه داسې یو جامع لفظ چې ما ته
په اسلام کې بیا د نورو خبرو تپوسونو ضرورت نه ورته وفرمایل چې دا آیات ورته وفرمایو چې فاستقم کما امرت بس استقامت اختیار کا دا آیات ورته خو بده کې بستانه ورستو د نورو خبرو تپوسونو ضرورت ناراضي استقامت دا اوچت چیز دی چې په هر ځای کې انسان یې خو په خپل دین باندې قیم او دیم دا چې د ماحول نه چې کوم دی نه متاثره کیږي د ونې په شان د کار نه کیږي د هوا د ماحول سره چورلی او چې کله هوا نه نو بیا به ځای باندې ولاړ نو موږ هم داسې نه کوو چې د دین ماحول نو هلته کې به دیندار یو او چې د بېدینۍ ماحول نو هلته کې بیا بېدیني به نه کوو بلکې هر ځای کې به خپله دینداري او د الله تعالی د شریعت د حدود د هغې به حفاظت نو فاستقم پس ته مستقیم اوسه استقامت اختیار کا کما امرته لکه څنګه چې تا ته حکم کړی شوی دی ومن او هغه چاته تابه چې توبه ایستلې ده د کفر او د شرک نه معاکه تا سره ولا تطغوا او د حد نه تجاوز مه کوه ولا تطغوا نو دا ضد دی دا متضاد دی د فاستقم د دې متضاد دی چې کوم انسان دی په خپل دین مستقیم وي نو دی به د حد نه تجاوز نه کوي او چې کله یو طرف ته ټیټ شي نو د خپل حد نه تجاوز وکړي نو د دیندارۍ نه کفر طرف ته شرک طرف ته بدعت طرف ته مایل شو نو بس دی د استقامت نه ووتو دی د مستقیموالي نه ووت بس دی راکوک شو مایل شو نو دلته کې الله فرمایي ولا تطغوا او د حد نه تجاوز مه کوه انه بېشکه هغه یعنې الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی ولا ترکنو او تاسو مه مایله کېږئ الی الذین هغه کسانو طرف ته ظلمو چې ظالمان دي فتمسکم النارو بیا به تاسو مسه کې اور خو تاسو چې کوم دی ظالمانو طرف ته مایله شوئ نو بیا به مې اور مسه کړي دلته کې عبدالله ابن عباس رضی الله فرمایي چې دلته کې ظالمان دي ظالمانو ته ادنا مایله کېدل د دې نه منع راغله چې ظالمانو ته بالکل نه مایله کېږي حضرت قتاده رحمه الله فرمایي چې د دې نه مراد دا دی چې د ظالمانو سره دوستی مه ساتئ ظالمانو سره دوستی مه ساتئ او ابو العالیه رحمه الله فرمایي چې د دې نه مراد دا دی چې د ظالمانو اعمال او افعال هغه مه خوښوئ چې ظالمان خلک دی کافران دي کوم اعمال کوي کم کارونه کوي نو هغه کارونو ته د خوښې په نظر باندې مه ګورئ او خوښوئ مو او حضرت صدی رحمه الله فرمایي چې د ظالمانو کوم بد عملونه دي نو په هغې باندې چپ پاتې کېدل یا د رضا اظهار کول نو نه به چپ پاتې کېږي بلکې د هغې رد به کوي چې دا ظالمان غلط کار کوي نو چپ به هم نه پاتې کېږي د رضا اظهار به هم نه کوي جو سړی په یو غلط کار باندې چپ پاتې شي چپو نو دا دلیل د او دی دا داسې ده لکه دی چې په دې کار باندې رسوي او دغه رنګې اکرمه رحمت الله علیه فرمایي چې د دې نه مراد دا دی چې ظالمانو په صحبت کې مه کښېنئ کم ظالم خلک چې دی د دې په صحبت کې مه کښېنئ قاضي بیزاوي رحمه الله په تفسیر بیزاوي کې وایي چې د دې نه مراد دا دی چې د کافرانو ظالمانو شکل او صورت مه جوړوئ یعنی خپل شکل او خپل صورت او خپل رهن سهن خپل طور طریقې د کافرانو په شان مه کوئ ځکه چې کم سړی چې کم دی د چا په شان خپل ځان جوړي من تشبه بقوم فهو من چا چې د چا په شان ځان جوړ کو نو د هغه په شان به کېږي سره په ورځ د قیامت چې کم دی پاسي نو تفسیر قرطبي رحمه الله فرمایي چې دې نه معلومیږي چې د اهل بدعت او د اهل کفر د صحبت نه د اجتناب چې کم دی دا واجب دی چې کم کافران دي کم ظالمان خلق دي دې صحبت ته به نه ځي هو ضروري کار دی پیښ شو جدا خبره ده خو بلا ضرورت نه د هغې صحبت ته به نه ځي وایي چې کله د عطار سره کښېنې عطر خرڅوونکي سره نو دا خو تاله عطر ونه مږي که نه یا دې ته عطر وانخلي نه خوشبویي خو به در باندې ولګي که او چې کله یو سړی د بټۍ والا سره کښېني نو خو جامې در هغه بټیار ونه سوځي سکاروټه در وانه لوځي بسر کې در وانه لوځي نو د هغې هغه بدبوی خو چېرته تلې نه ده د ښو ماحولونو کې کېناستل پکار دي او د بدو ماحولونو خپل ځان ساتل پکار دي نو ولا ترکنو او تاسو مه مایله کېږئ الی الذین هغه کسانو ته ظلمو چې ظالمان دي فتمسکم النار کو چېرې تاسو مایله شوئ نو فتمسکم النار نو بیا به تاسو مسح کړي اور
یعنی اور به در ورسي ځکه چې دغه ماحول دغه بیا تاسو اهل بدعت طرف ته بوزي او دغه بدعت دا بیا تاسو کفر او شرک طرف ته بوزي. وما لكم ونشد سوز بار من دون الله سوا د الله تعالی نه من اولیاء سوک دوست ثم لا تنصرون بیا بستاسو مدد نشي کولی. کو تاسو ظالمانو ملګرتیا وکړه نو بیا بستاسو ملګرتیا نشي کولی، ستاسو مدد به نشي کولی. الله تعالی بیا ستاسو د مدد نه مخ ورواړي. ولقد آتینا په تحقیق سره موږ ورکړیو موسی علیه السلام د کتاب تورات فاختلف فیه بیا اختلاف وکړي شو په هغې کې. ولولا کلمة سبقت من ربک ولولا کلمة وچری نوی یو کلمه سبقت د وړاندې نه فیصله شوې من ربک ستا د رب د طرف نه لقضی نو خامخا فیصله کړې شوې وه بینهم په ما بین د دوی کې وانهم بېشکه دوی یعنې دا کافران لفي شک خامخا په شک کې دي منه د دې نه مریب په کلک شک کې دي. وان کلا لما او بېشکه ټول هر کله لیوفینهم خامخا او پوره بدله ورکړي شي دوی ته پوره بدله به ورکړي دوی ته ربک ربستا اعمالهم د دوی د اعمالو انه بېشکه هغه یعنې الله تعالی بما په هغه څه باندې یعملون چې دوی کوي خبیر خبردار دی. فاستقیم بادشاه مستقیم بادشاه کما امرته لکه څنګه چې تا ته حکم کړی شوی دی. ومن او هغه څوک تاب چې توبه ایستلې ده معک تا سره ولا تطغوا د حد نه تجاوز مه کوئ تاسو انه بېشکه هغه یعنې الله تعالی بما به هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی. ولا ترکنو تاسو ممای لګیږي الی الذین ها کسانو طرف ته ظلموا چې ظالمان دي ګجرې تاسو مایله شولی نو فتمسکم النار نو بیا به مسږي تاسو لره اور. وما لکم او نشته دی ستاسو دپاره من دون الله سوا د الله تعالی نه من اولیاء څوک دوست ثم لا تنصرون بیا به ستاسو مدد نشي کولی. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك.